ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأتباعه وذرياته وأزواجه ومحبيه وأشياعه بقدر حسنه وجماله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله جل شانه لوی عظیم سرمایه و دولت دې سلارزو خاورې ته او بالخصوص د کوهي کلي ته دا به د چا د دعاګانو او د چربانګ د جړاګانو برکات وي چې دلته به ښکاره شي دا رنگ راوړي دا لوی هستی دي مولانا جانزیب صاحب دا واحد دانه ده چې په دې خاوره دا د یوسف بنوري صاحب بالذات شاګرد دي تقریبا د بنوري صاحب شاګردان ختمېدو والا دي بالذات مشران دي دنیا نزي حق د دیو چې دا اخیری حدیث او هدایات
او آخری نصایح دی پیش کړي دی باندې شفقت غالب دی. زه ډېر کشر یم د دې د اولاد په ځای ما الله جل شانه دی له دې بدلی ورکړي او تاسو مخکې چې کومې مناسب او ضروري خبرې دي هغه دې مالا د ویلو او په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. محترمو، امام بخاری خپل باب په آخر کې راوړ. ونزع الموازين القسط ليوم القيامة. د ټولو بابونو نه دا وروستو راوړ. اکثر نتیجه چی او مقصود چی نو دا د انسان په ذهن کې وړاندې پروتي او راوړي ورستو. دا نور ټول خبرې چی دا توتیا او تمهید او دا غي د لپاره تیاری او ضرورت تکټ راغې نو دې ذهن کې د ټولو نه مخ کې په دې کټ کې دا ناستا په دې کټ کې دا املاستا او دا غایه د مخ کې نه په دې دماغو کې پرته خو هغه املاستا او ناستا ورستو کېږي او دا غي نه مخ کې بازوګان ګوري خپې ګوري پړو کې ګوري هغه له ترکان ګوري اخذ ولا ګوري سولې ګوري بیا هغه کټ تیار شي او هغه کټ باندې پیاړما راخ کلی شي اخیری اختتام ته چورسی اوس په کینا که اوس په سملې جو سملا مقصود رستوي خو په ذهن کې هغه مقصود د مخ کې نه پروت. امام بخاری په ذهن کې مقصود د مخ کې نه پروت دی چې دا کتاب لیکم سلا دا دومره کتاب وسوک چې وی نو وی به سلا دا دومره لوی کتاب ټول کال چې په دې باندې استادان خواري کوي او شرح به لیکي او شرح به پی ګوري شپې به رونی دا به سلوي د دې ټولو مقصود د مخ کې نه په ذهن کې پروت دی چې زما د یو مرحله را روانه ده چې هغه د میزان تله ده او د میزان په تله زما عمل درون شي او سپک ونه نو ځکه په آخر کې راوړ باب قول الله ونزع الموازین القسط ليوم القيامة چې موږ به موازین کیدو تلی به کیدو د انصاف تلی لیوم القیامه لحساب یوم القیامه لام تعلیلی دی یا فی یوم القیامه لام په معنا د فی دی دا ماشومان چې دا کړس کړوس کوي او دا تاسو مخې ته کېنولي یو نگرانی نشته موازین یا د میزان جمع ده معنا دا ورکوي چې تلی به ډیری د هر چا به جدا جدا تلی د هر عمل به یا جدا جدا تلی او یا جمع حقیقی نه ده جمع تفخیمی او تعظیمی ده موازتله یو ده
خو د هغې نه تعبیر په جمع سره وکړو چې تله به ډېره غټه وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن أعمال د بني آدمو او اقوال د بني آدمو بتلل کی عمل په دې بنیاد تلل کیږي چې دې کې اخلاص سوره ده د الله رضا نیت پکې سور قول د چې کوم وینا کوله کلی وینا کړی دا د الله د رضا نیت پکې سور نو هر کړو وړو دا د انسان په دې بنیاد شي چې الله جل شانه زمانه رضا شي صحابه کرامو چې کوم مقام مونږ دي وکره الیکم الكفر والفسوق والعصيان ورته الله فرمای صحابه کرامو چې کوم مقام مونږ دي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى اولئک هم المتقون كنتم خير امه دا اول خطاب صحابو ته دی دا مقام په سمون دی تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه بس دا الله نه دا الله فضل غواړي او دا الله جل شانه رضا په دې بنیاد اغي مقام مونږ دی چې هر کړوړو کې انسان د الله جل شانه د رضا نیت بل مونږ دا پښتانه وایو پلانې بزرګ چې دی د برخې خاوند دی دله خدای پاک برخه ورکړې ده دا د الله ډېر لوی ولی دی نو دا امت اخیره دا د برخې خاوند او تی امت له الله یو برخه ورکړې ده چې هغه نور امتونو له نو ورکړي په نور امتونو کې به بګاړ پیدا شو فساد به پیدا شو د بل پیغمبر راتلو ضرورت کو او تی اخیری امت له دا خدای یو عظیم برخه ورکړې ده چې هر څومره بګاړ هر څومره فساد چې په امت کې پیدا کیږي خو د بل پیغمبر راتلو ضرورت بنئ په دې امت کې به یو جماعت خامخای چې د دې امت اصلاح وکړي د تبلیغي جماعت په شکل کې کوي کله علماء حقو په شکل کې کله ذاکرین او د خانقاهونو په شکل کې او کله مدرسو د درس او تدریس په شکل کې او کله مجاهدینو په شکل کې د زندګۍ په هر شعبه کې به یو صالح جماعت کی جاغه د دې امت د اصلاح د پاره کافی او د بل پیغمبر راتلو ضرورت پدې نو ځکه امام بخاری اخر کې باب راوړ چې ختم نبوت عقیده د دې امت یو عظیم برخه ده دی له خدای یو برخه ورکړې ده هغه برخه ځان تر یاد شي او ورستو بل پیغمبر راتلو والا نشتا بل کتاب راتلو والا نشتا بل امت راتلو والا نشتا د دین ورستو بس قیامت ته او د میزان تله ده ځکه باب راوړ باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامه معنا دا شو چې دا زور دین خپل مضبوط راټینګ پنو تحقیقونو پسې مزه نوې تحقیق راوته دي ډېر ځوانان هغه د تراون کټار شو تراوی پرې خو دي د عمر فاروق نو خيار دي د عثمان ابن عفان نو خيار دي د عبد الله ابن مسعود نو خيار دي د صحابه کرامو د فقه نو خيار دي د غیر فقاهت نه د فقاهت عالی دي ټول امت اجماع په شلو رکعات تراویح باندې د عمر فاروق د وخت را روانه ده وس نوې تحقیق او نوې وحی رااله وس نوې دین راغې وس نوې معلومات پیدا شو تراویح
لفظ چې دی نه په قرآن کې شته او نه په احادیثو کې شته دی یو کوک په کولې په سر کړی یو لوی هلیکاپټر پې کیني یو لوی درم نن موږ هغه فیسبوکونو مولانو ته کېناستو زموږ ځوانان زموږ ځوانه طبقه هغه د دې شکار شوه چې هغه په روژه کې د عبادت نه محرومه شوه او هغه یې تراویح پرېښود قیام اللیل ته پاتې شو نو امام بخاري دې قسم فتنو ته اشاره کوي د دې نه وروستو د نوو تحقیقونو طلب مه کوه زاړه تحقیقونه د عمر فاروق تحقیق د عثمان ابن عفان تحقیق افقه الصحابه عمر فاروق ته ځکه امام بخاري اول کې عمر فاروق راوړ احفظ الصحابه صحابو کې زیات حدیث یادون کې ابو هريره ده نو ځکه په اخر کې ابو هريره راو دا چې کوم مضمون تاسو ته یاد کړی دی کوم خلاصې تاسو ته یاد پاتې کړی دا دې پسې ځای او نو تحقیقونو پسې په نیټونو او په فیسبوکونو مچلي دا دین مضبوط راټینګ نو معنا دا شو ختم نبوت عقیده مضبوطه کوي بل وحی راتلو والا نشتا بل پیغمبر راتلو والا نشتا دی امت کی صالح جماعت پس زی بل قوامزه اتبعوا السواد الاعظم نبی علیہ السلام وی فتنے برازی و تاسو دا عظیم جماعت اتباع کو نگویا کہ امام بخاری پا آخر کی باب راوڑ باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیام چی نور انتظار د تحقیقونو نو تحقیقونو مکوئ آئندہ بس د میزان د قیامت انتظار کوئ او دا غی د پارا تیارے کوئ دا غی د سرخروئے کوشش کوئ محترمو د میزان تلا دا دیر سخت مرحله عائشہ بی کور کی جاڑی مورا بینا دوارو جانو سردار تپوس کے شیولی جاڑی دا اللہ رسولہ قیامت رس کو دیر سخت دا تب زمونگال تا سے تپوس کے کنا یا عائشی دریو موقعو کی سوک دا چا تپوس نشی کولے دری موقع پا میدان حشر کی دیر سخت یو دا چا عمل نامو پا خیل اسمیلاوی کی کپچا دغه وخت کې سړی ډیر سخت مرحله او دویم دا چې پولیس ورات باندې به سیده هزار تیر شي او کنه دوزخ ته ورتاوي او دریم میزان په طلب مینه کې سپکه خيږي او قدرنه عائشې بل تسلی نور کوي عائشې بل د زړه خوګ نور سیوا کوي دا خوګ ډیر قیمتي دي قیامت یادوا میدان حشر یادوا میدان حشر کی بیا سخت مرحله د میزان تل ځان ته مخته مستاده کړوړ با دا بدلل شي نن تاسو مولوی صاحب ګیلا وکړه وړمبي تقریر کې زنانه ته د پردې خبره کې زنانه جواب سکی وی پرده د زړه پکار پرده وی د زړه پکار امام بخاری په اخر کې چې دا باب یخه دیم دې قسم خبرو لایخه امام بخاری په اخر کې باب یخه چې میزان په طلب استا اعمال تلل شي نو عقل ناخلی چې اعمال بسنګ تلل شي سینس نه مانی چې روزه به څنګه رالی چې تلی وي زکات به څنګه رالی چې تلی وي موږ به څنګه راخلی چې تلی وي نه سینس مانی او نه عقل مانی امام بخاری تا توي چې ستا عقل به یو خبره نه مانی ستا سینس به یو خبره نه مانی او یؤمنون بالغیب حواس خمسه به پکې کار نه کوي ما لا یدرک بالحواس والعقل جنا حواس خمسه باغی کی ادراک کولې شي نه عقل ادراک کولې شي تبا باغی باندې ایمان مضبوط راوړي ایمان دې ته دستا ایمان خطا کیږي چې دا تا عقلی خبرې کې څوک عذاب قبر نه مني عقل نه مني
دا خبره ساينس نه مني تعلیم یافته خلک زر دا خبره کوي دا ساينس نه مني ساينس پرشتي نه مني هغه موږ ډیر شي آلات ایجاد کړو موږ ډیر پټ شیزونه معلوم کړو موږ پرشتي دریافت نه کړی ساينس جنات نه مني هغه موږ جنات دریافت نه کړو ساينس الله نه مني هغه موږ الله دریافت نه کو موږ آلات روانه غستو هغه په آلاتو پسې دار خبره ساينس تما ولا کو چې ساينس نه مني نو تا ته قرآن مشکوک شو تا ته حدیث مشکوک شو نو خوري تم د عقل پجاری ته په عقل کې خبره کې چې پرده د زړه پکار نستا جواب خو په مصر کې پروت دی وزړه په پردو دنه نه پټته زه خیرانېږم چې دې څنګه مین شي زړه خو پرده ده دې پرده نه په پردو دنه نه پټته و دی ولی د فتنې شکار شو دا ولی خزمټی زلاړه دا ولی الک پردی کور تاوړي او بیزتی کیږي او کپدی پښتو په مصر دی نا پوئی او پوئیږي نه د هندو یو شعر دی شعر علی شاه شیخ سے ومنګ ته په ترجمه کې وی هندو دی خو شعر ډیر درون ویلې दिल की नहीं कसूर मगर आंख है जालिम ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता दस्तरगु नजर हिफाजत ذات تسوي علي توي علي لا تتبع الثانية الأولى لا تتبع الأخرى الأولى لمبي نظر پسي دویم پسي کوا فإن الأولى لك والثانية عليك لمبي نظر کدي ناسا په پریوت فورن بسترګي بندوا دویمه پیرا مو ګورا لمبي بدر ته خدای ماف کی خو دویم بد باندې بیا قهر علي ته وی مګور د دوالو جانو سردار وزنانه ناسا په نظر لګي نو پورن کور ته لاړم خپل حلال بیبي سره می حاجت پوره کو ورستور عالم جگہ نظر هغه آثار ختم شي او خپل حلال بیبي ته می وکتل فانما ها مثل ما معها زما د حلال بیبي سره چې سو اقو کم چې بار په زنانه نظر لګیدلو کم او زیات پکې نو تقوا پرهیزګاری دیانت پردا دا ډیر ضروری ده دا به تلل شي ستاده جامع به تلل شي دا جامع دا غستو دي و اذا فرغت فانصب چې د تعلیم او تعلمنا دا دعوت او د تبلیغ د میدان نه فارغ شي فانصب بیا الله ته ځان ستړی کوه خواهشات باندې خپېږ ده د الله د رضا کار مخکې اله خوري نور زنانه با تنگی ترشی جامعه غوندی نور زنانه با نرائلو پتی پسرائی و اذا فرغت فانصب تو خو فارغ شوی تو خو بوزان ستڑے که دا خواهشات با کچلاوے نور زنانه با دشپی طولش پا خوب کی او فانصب تو خو فارغ شوی تب زان ستڑے که تب چربانگ پاسی خدای تب جولے غوڑے د ځان د اصلاح لپاره او د مخلوق د اصلاح لپاره ته منتخب شي نو تعلق مع الله سیر الى الله ختم شو والسير في الله شروع شو سیر الى العلم ختم شو والسير في العلم شروع شو امام بخاری زکا د صفات باس راوړ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دیکھ اللہ پاک صفاتو ته اشاره ده دا اللہ پا صفاتو کی اس مستغرق شا دا اللہ صفاتو استحضار ځان تکوا اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ حاضر دے اللہ را تگوری بیا با دا موبائلو شیشو کی دا سی گنده ورخخ نئے بیا با در تا انسان بربند خن لگی اللہ نا با دی حیائز دی بیا با برن آواز کیگی علم یعلم بأن اللہ یرا
دا بندلا پدې نه پوهیږي چې ماته زما الله ګوري نو بیا به د حضوري صفات راشي یو سیر الی الله دی الله ته خو سیر وشو ایمان دی راوړ الله ته خو سیر وشو عبادت تی شروع کړو و سیر فی الله د دې حد نشته الله په صفاتو کې مستغرق شه ځکه امام بخاری په اخر کې سبحان الله صفات سلبیه ته اشاره کوي وبحمده صفات کمالیه ته اشاره کوي چې صفاتو کې استغراق وکا سیر فی الله شروع او دې کې اشاره کوي علم ته چې یو سیر الی العلم یو سیر فی العلم دی علم پوری خود طرفتار او سفر پورا شو یو سفر الی العلم و پاته کال کی پورا شو قاسم صاحب درته وی بل سفر فی العلم دی په علم کې دن بیا سفر نه پورا کیږي بیا د کتاب نه سر موچتو کتاب ګورا شانور شاه کشمیر رحمه الله تبا ډاکټرانو وی ستاده پاره اوس لوی بی پالی کتاب قتل دی کتاب مګو هغه زما ژوند بغیر د کتاب نه نوزي علماء لیکي چې ځنکدنی ونوم کتابي پلاس چې کتاب نه سر اوچت نه کی ځکه سیر فی العلم انتها نشته تر قبر پورې کتاب ګورا مطالعه کا نو خوري تا مور پلارو تبوي زما کتاب پکار دی هغه درته د پیسو سره بندیز نه دی کړي دنیا بيدل درکړي دنیا کتابونه دی اغستی او بیا کخاون کور تزي او کپلار په کور کې مال کتابونو نال مارای د لم رختي لولوی دیوالی پشپا ورځ کې چرته دی کتاب ته لاس کې کنه دا پته نه لګي کلونه تیر شاغي کتاب ته بیان لاس دا ډیره بي او پایدا سیر الى العلم وشو سفر د علم پورې وشو خو په علم کې دنه سفر چې کم شروع دی هغه دلانه دی شروع کړي او داغه انتها نشتا داغه اخیری حد نشتا هغه طرف ته ورځي نامیان دي اخو پتا مینو کتابونو له دل پیسې درکړي امي سړی کتاب لزر پیسې ورکړي موږ مدرسه کې طيب بابا جو میرټ پازیلو شیخ